الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. سورة الروم یوشتما سپارہ یوشتم آیات. شلم نمبر آیات. ومن آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اللہ پاک دا عظیم قدرتنو مالک دے. حضرت آدم علیہ السلام چلے تمام انسانان و بابا دے اللہ پاک دا خور نہ پیدا کرے. دا دیزمک دا مخنا شپیت قسم خورا اللہ پاک را جمع کرلا او دا اغی شپیت قسم خورنا خط تیار شلا او قد آدم 90 فٹ تیار شو. دا آدم علیہ السلام قد 90 فٹ اوچتوالے دی. لسنیم فٹا دا سینے پلنوالے دی. وادی نعمان عرفات میدان سر یوزے دی. پدق میدان کے اللہ پاک دا آدم علیہ السلام بدن جوڑ کو نور ہوا دا پہ اولگے دل بدن اچکڑس شو. دا سے پوخ شو لکچ کلال پجکے لوخ پوخ کے تنگڑے ور کے کڑنگارے کئی او کڑنگے دو. دین پسے پکے روح واچو علم ورک فرشتو و تسجدو کرلا او دا غین پسے جنت تور داخل کو. نو پا جنت کے دا دنیا 1500 کالا آدم علیہ السلام تیر کری دی جدا دا آخرت نیمر وسطا. پا دی جنت کے اللہ پاک ہر قسم نعمتنا پیدا کریو او دا آدم علیہ السلام دا پارا پکے ہم جنس رفیق حیات نوا نور ہر سو اور ہم جنس پکے نو. اللہ پاک پا آدم علیہ السلام بانے پر کالی را وستلا خوب وندر آگے او داغے نا پس دا گس پختے دیتے نا کٹ کرلا او داغے نے والا حوا بی بی جوڑا کرلا دیر خشتا مزیدار حسندار بی بی اللہ پاک تیار کلا.
آدم علیہ السلام چې سترګې وغړولې چې وې کتل خشته بیبي وه. بیا دې نه پس وله الله پاک نکاح وتړله او په مهر کې زمونږ په پیغمبر علیه السلام باندې درود مبارک ویل دی وله مهر مقرر که نکاح وشوله. بیا دواړو ته ویل چې د جنت دا تمام نعمتونه چې کم ځای خورئ څنګه خورئ هر وخت خورئ اجازت دی. هو لا تقربا هذه الشجره دې خاص ونې ته مه نږدې کېږئ. یوه ونه بس هغې نه یې منې کړل. د شیطان په لمسون د هغې ونې خوراک وشو او د هغې نه پس الله پاک دنیا ته آدم علیه السلام او حوا بیبي را اولېږل. نو چې دنیا ته رالل اوس په دنیا کې د آدم علیه السلام بچی پیدا کېدل شروع شو. په جنت کې بچی نه پیدا کېدل. جنت ځای د توالد تناسل نه و. د غنم دانه بابا ورته بانه شوه. غنم دانه سې مشهوره ده، نور په قرآن حدیث کې غنم دانه نه ده راغلی، خو مشهوره شوې ده. اسرائیلی روایاتو نه دا خبره معلومیږي. نو وی جنت ځای د توالد تناسل نو، د بچو د پیدا کېدو ځای نو. نو بیا چې بهر دنیا ته راغې نو په بهر دنیا کې الله پاک بچی ورکړل. نو آدم علیہ السلام خپل بچی 40,000 په خپلو سترګو لیدلی دي. د زامن، نوسی، کړوسی، کودی، ټیکری، پردی، دا ټول بچی د آدم علیہ السلام دی. د ولیدل 40,000. نو بیا د دنیا نه رخصت شو. دا اوس بل قدرت د الله خی. ومن آیاته بعض د نشاناتو د قدرت د الله نه دا خبره ده ان خلق لکم چې الله پیدا کړ ستاسو د پاره من انفسکم، ستاسو د نفسونو نه پیدا کړل، ازواجن جوړې بیبیانې درله پیدا کړلې. الله تاسو د پاره بیبي پیدا کړله. ناغه څه بل څه شی نه دی، بل جنس نه دی، هم د انسانیت یو جز دی. مور پلار خوراک کوي، یو خوراک دی او خوړی شي او د هغې نه 2 قسمه انسانان بیا پیدا کېږي، مذکر مؤنث، زامن لوڼه. او بیا په هغې کې د الله د قدرت هغه فرق دی چې ښکاره کېږي. یو جوړه انسانان او د هغوی نه الله پاک نارینه او زنانه پیدا کوي. نو دې نه عبرت واخله. چې دا پیدا کول او دا فرق دا د الله اختیار کی دی. الله انسان پیدا که د سنه پیدا که عناصر 4 4 عنصر دی. عناصر 4 اور، اوبه، خوره، هوا. نو اور دې کې حرکت شته، اور کې حرکت ته لمبه کته پورته کیږي. اوبو کې حرکت شته، سیندونه روان دي جاری دي. هوا کې حرکت شته، یو خوا بل خوا ځي. او په خوره کې حرکت نشته. خوره چې په کوم ځای پرته ده هملته ده. نو اور، اوبه، خوره، هوا 4 څیزونه دي. په دې 4 کې انتخاب د خورې کړی دی چې دا بې حسه بې حرکته ده، نو د دې نه انسان جوړ کړ. او همدغه وجه ده چې ابلیس گمراه شو. وی دکه کم صفت دی خو د خوره پیدا دی، خوره کې حرکت نشته،
هیڅ فایده پکې نشته، رڼا پکې نشته، تو پکې نشته. اوبو کې یخوالی شته، هوا کې یخوالی شته، اور کې ګرموالی شته، نو دې خاوره کې سري چې د دې نه دې راته انسان جوړ کړو لا ماته چې سجده مو ورته وکړه. نو په دې کې غرور او تکبر راغی. نو آدم علیہ السلام د خاورې پیدا شو او دې د تمامو انسانانو اصل دی لکه چې تمام انسانان د خاورې پیدا دي. او بیا عام انسانان چې اوس پیدا کېږي نو دا د نطفې نه پیدا کېږي او نطفه د دې ځمکې نه خوراکونه راجمع شي د انسانانو په بدن کې هغه نطفه جوړ شي، هغې نه بیا نوی انسان جوړي. خو د نطفې نه چې پیدا کېږي نو د کوم ځای چې د یو انسان قبر الله مقرر کړی دی د هغې ځای خاوره بیا هم پکې شریکه ده. چې کوم انسان پیدا کېږي نو د هغه د قبر د ځای نه لږه خاوره فرشته راوالي او رحم کې نطفې سره یې ګډه کړي.